الله الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سٹوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक د فرسٹ کلاس ګلونو ماشومانو مونږه اردو کې کوم بیسیک پورشن هغه مونږه ختم کړی دی. ٹھیک شو. د دې نه بعد یو پیراګراف راکړی نن راځو هغه سٹارټ کوو. راځي چې هغه تاسو ته درکمه. پیج نمبر 74 دی او دا هغه پیراګراف دی. دې ځای پورې مونږ ویلو دا هغه تاسو بیسیک پورشن دی. سبق نمبر 39 دا ختم شوی دی او دا یو پیراګراف راکړی دی. صحیح دا به ریډ کوو بیا د دې په معنا باندې ځان پویو. ٹھیک شو. نو دا وایو بل خو تاسو شکر وباسئ چې زه هغه کوم بیسیک پورشن دی هغه په خیر سره ختم شو. صحیح ده. نیکسټ اوس دا شان اسباق را روان دي هغه به وایو او دلته یو پیراګراف راکړی دی چې د الله تعالی شکر وستل پکار دي. صحیح ده. ګوره راځي تاسو ته وایم پهلا بیا دا غي معنی کو. आओ अल्लाह का शुक्र अदा करे जिसने हमें देखभाल के लिए माँ बाप दिए, काम करने को हाथ दिए, चलने को पाँव दिए, देखने को आंखें दिए, सुनने को कान दिए, पढ़ने को जहन दिया, पढ़ाने को उस्ताद दिए, रहने को आजाद वतन दिया, सीधी राह बताने को नबी भेजे. हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है. دا یو پیراګراف راکړی دی. دا د شکر باره کې دی چې تاسو لا پکار دی د الله تعالی بندگانو چې تاسو لا په هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی. صحیح ده. موږ لا پکار دی چې موږ د الله تعالی شکر ادا کوو په هر حال. ځکه چې الله تعالی زموږ رب دی موږ به دغه شکر ادا کوو. ٹھیک شو. نو دا د شکر باره کې یو پیراګراف راکړی دی د بیسیک سبقونو نه بعد. دا بنن وایو بدی ویڈیو کی. आओ अल्लाह का शुक्र अदा करे जिसने हमें देखभाल के लिए माँ बाप दिए. وی راځي د الله تعالی شکر ادا کوي چا چې مونږ لا دیکبال لپاره مونږ خپل مور او پلار راکړي دي. مطلب مونږ له خواږه خپل مور او پلار راکړي دي. مور او پلار سوي زمونږ د هر څه خیال ساتي. ګوره مونږ له پیسې هم راکړي، مونږ سکول تم دیږي، جامه پیزار مختلف خوراکونه هر یو چیز مونږ له اخلي. نو دا څوک دا مونږ له مور او پلار راکړي. صحیح ده کنه. نو تاسو د خپل مور او پلار شکر ادا کوئ، دا غنا فرمانی مکوئ. صحیح ده کنه. دا خو بوډاګان دي دغه په معمولی خبره باندې خفه کیږي. نو تاسو خپل مور او پلار سره خروي سره پیش راځي او دا وی شکر ادا کوئ. کام کرنے کو ہاتھ دیے او کار د پاره سره کړی دي، لاسونه راکړي دي. صحیح ده کنه. خو چې زمونږ لاسونه نه وي مونږ به لیکل پس کول. مونږ به یو څه څنګه راغستل دا ګوتې نه وي. مونږ به یو څه څنګه راغستل څنګه مونږ چتول. نو د کار د پاره مونږ سره کړی دي، لاسونه راکړي دي. دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي چې مونږ له راکړي دي. تاسو خپل وجود ته وګورئ، خپل بدن ته وګورئ. وړوکې سیس ګوره هغه مونږ ته پته نه لګي خو هغه څومره ضروری دی او څومره هغه مونږ له الله تعالی خسته نعمت راکړي دي. لاسونه شو، خپې شوې، سترګې شوې، غوږونه، پوزه، دا ټول چیزونه پکې راځي. بیا څه وایي ګوره چلنے کو پاو دیے او د تللو د پاره مطلب د یو ځای نه بل ځای دلو د پاره سره کړی دي. خپې راکړي. پاو څه ته وایي؟ خپو ته. خو زمونږ خپې نه وي نو مونږ به څه ګرځېدو؟ مونږ به یو ځای نه بل ځای ته څنګه تلې؟ صحیح ده کنه. نو د ګرځېدو دپاره مونږ له څه راکړي دي؟ خپې راکړي دي. نو د دې هم شکر ادا کول پکار دي چې یا الله خدای چې مونږ له دې ښایسته نعمت دا خپې دې راکړي دي. که چېرې زما دا خپې نه وي مونږ به څه کولی؟ صحیح ده. نیکسټ دي دیکھنے کو آنکھیں دیے او دیکھنے څه ته وایي؟ کتلو. کتلو له څه راکړي دي؟ آنکھیں دیے. سترګې راکړي دي. په سترګو باندې مونږ څه کوو؟ کتل کوو. ٹھیک شو. په سترګو باندې مونږ یو څیز ته ګورو، مونږ کتاب پړاوو، مونږ قرآن مجید کې تلاوت کوو په سترګو باندې. صحیح ده. یو مونږ ته هر څه ښکاري به د سترګو باندې، په هغې کې نظر راکړی دی. نو دا ټولې خبرې به دې کې راځي. خو چې زمونږ سترګې نه وي نو مونږ ته څه به ښکارېدل نه، مونږ به څه لیدل نه، نو بیا ډېره ګرانه شي. ٹھیک شو. سننے کو کان دیے او د اورېدلو دپاره څه راکړي دي؟ کان څه ته وایي؟ غوږونه. اورېدلو له غوږونه راکړي دي چې په هغې باندې مونږ د چا اواز اورو، د چا خبرې پرې اورو. صحیح ده که نه. اوس که زمونږ غوږونه نه وي نو مونږ به اواز نه اورېدی، مونږ به خبرې نه اورېدی چې مخکې څه وایي، څه لګیا دی، چا ته اواز کوي. صحیح ده. دا ټولې خبرې پکې راځي. نیکسټ راځي پړنے کو ذهن دیا او پړنے څه ته وایي؟ یاداشت دپاره مونږ له څه راکړی دی؟ ذهن راکړی دی. چې کله مونږ سبق وایو نو هغه زمونږ ذهن کې کینی. چې کله مونږ سبق زده کوو هغه زمونږ ذهن کې کینی، دماغو کې کینی. صحیح ده. نو دا ذهن هم راکړی دی الله تعالی. نو دا ډېر یو عظیم ذات دی
چې موږ له دومره ډیر نعمتونه راکړي دي موږ یې شکر نه ادا کوو ٹھیک شو نیکسٹ راځي پڑھانے کو استاد دیے او د سبق خودلو د پاره سره کړي استادان راکړي دي صحیح ده کنه مطلب استاد ماشوم ته خپل سټوډنټ ته استاد سبق کوي پوه شئ نو استاد خپل سټوډنټانو ته سبق کوي استادان راکړي دي او چې استادان نه موږ دا سبق چانه زده کولې ٹھیک شو نو دا ټول چیزونه بدی کی بدی سبق بدی او پیراګراف کې شامل کړي دي رهنے کو آزاد وطن دیا او د اوسېدو د پاره سره کړي دي یو آزاد وطن راکړي دي ٹھیک شو لکه آزاد وطن دا هم یو غټ نعمت ورته تاسو ویلې شي ٹھیک شو لکه تاسو هغه خلکو نه تاسو کولای شي دی مطلب کوم چې د چا غلامان دي او کوم چې د داسې ملکونو د چې هغه آزاد نه وي لکه د چا د انډر لاندې وخت تیروي خپل ژوند آزاد طریقې سره نشي تیرولی نو دا ډیره سخته وي نو دا هم یو غټه خبره ده چې د خپل وطن یو آزاد وطن راکړی دی د اوسېدو لپاره ٹھیک شو نیکسٹ راځي سیدی راه بتانے کو نبی بیجه او کوم نیغه لار چې دا هغه خودلو لپاره موږ سره کړی دي یو نبی موږ لره لګلې دی ٹھیک ده کنه او د هغه نبی سنوم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحیح ده سیده لار موږ ته خودلې ده چې کوم نیغه لار ده دا هغه خودلو لپاره موږ نبی را لګلې دی الله تعالی لاس کې بیا سره راځي ګوره حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه واصحابہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی آخری نبی دی دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد یو نبی هم ناراضي هغه د الله تعالی آخری نبی دی صحیح ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوم کتاب نازل شوی قران مجید په نازل شوی دی ٹھیک شو امید لرم تاسو به دې پیراګراف باندې پوښی وي دا یو پیراګراف راکړی او د شکر باره کې چې او الله تعالی کا شکر ادا کړئ چې تاسو له پکار دي د الله تعالی شکر ادا کوي په هر حال کې ٹھیک ده کنه لکه تاسو سبق ویل یو کتاب هم ختم کو یو کلاس نه بل کلاس ته شوي نو تاسو شکر ادا کوئ چې شکر الحمدلله یا تاسو له کامیابی الله درکړه صحیح ده یو خاص مرتبه درکړه نو تاسو باغی باندې شکر ادا کوئ دین علاوه تا باندې الله تعالی بیماری را وستله بل دا ټول هر څه الله کوي کنه دا ټول هر څه الله کوي نو تعالی په کار چې په حال باندې شکر وباسي نه شکرې ونه کی ځکه الله په خفه کیږي ټیک شو سټوډنټس نو دا پیراګراف د دې باره کې ان شاء الله بل ویډیو کې موږ تاسو لا دا کم اسباب چې سبقونه دي دا به تاسو له درکو دا وګورئ 75 نمبر پیج دی او سبق نمبر 1 به دی راځي حمد دا به ان شاء الله سٹارټ کوو د به ریډینګ کوو بیا د چې کوم مشکل الفاظ دي دا به تاسو سره ډیسکس کوو ټیک ده دین علاوه د بیا ایکسرسایز راځي مشق وکړو سوالونه جوابونه به دي کې راځي دا ټولې خبرې به دي کې ډیسکس کوو دې سره زموږ ویډیو سره رسي نننې ویډیو د پیراګراف والا خپل ویډیوز تاسو شوق سره ګورئ خپل سټډي جاری ساتئ او موږ ته هم دعاګانې کوئ او دا زموږ چینل دی واي ام اس لرنرز دا تاسو خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ دین علاوه لایک کړئ او خپل فرندز سره خپل مرګرو سره دا تاسو شیر کولای شئ څه قسمه کوېسچن تاسو کمنټس کې مونږ ته ویلی شئ مونږ لره کې اجازه ته الله حافظ